تا ته څه مسله ده؟ کینسر بوټي دي تشي کېږي. کینسر دی راته جی او په کوم ځای کې دي بوټي دي؟ په دې تشي کې تشي کې دي بوټي دي؟ جی دا دي بچي دي؟ دا به دوه بچي دي. ته څه کار کوې؟ مخکې به دې چلوله؟ رکشه به دې چلوله؟ او اوس څه کار نه کوې؟ څونه وخت وشو چې کینسر درته لګېدلی دی؟ څلورم کال دی. نو چې ته سکال مال نه کې کینسر درته لګېدلی نو علاج او د ګزارې څه پروګرام دی؟ علاج خدای چې څه تعلیم وایي او څه د تره دا زامنه یوازې چې یار دوست اخواتې خواته نه کاري وار څه چې دي نه هغه هم لاړو هر څه لاړو بس کله د تره زامن کله چېرته قرضدار کله چې ستا په شان څوک مهربانه شوي زه به وکړم د علاج دپاره دې د کور والا حق مهر خرڅ کړو هم ختم شو څونه؟ 15 تولې دې خرڅ کړو او سره به نه ویلې دا دنیا په انسانیت آباده ده او تا یو شعر هم دلته لیکلی که د نیت وي د کعبې د جوړولو د بېوسه انسان زړه جوړ کړه کعبه ده. ٹھیک ہے جی. زما یو ملګري موږ ته لږ ډونیشن کړی دی 10,000 روپۍ دي. په دې خو ستاسو کېږي نه خو څه نه څه ګزاره وکړي وشي. ٹھیک دی جی. او که ته څه ویل غواړې دې خلکو ته په خپله ورته لږ ښه په زوره ووایه چې واوري دا خلک. السلام علیکم. زما دې خلکو ته دا درخواست دی زما دې خلکو ته دا درخواست دی چې زما سره دې د علاج امداد وکړي زه به علاج وکړم د خپل بچو لپاره. ما ته کینسر دی ما خپل وس وکړو خو نور زما د برداشت نه خبره زما د برداشت نه ده او کومه څه چې وو نو هغه ما لګولي دي 4 کاله علاج مې وکړو. څه دې لګولي دي؟ پیسې کالي قرضدار اوس راباندې هم څه لږې ډېرې روپۍ قرضدار شته خو نور د هغې نه علاج د هغې نه نور هم اضافي لکه مزید سیوا دی چې لکه بل تر دې نه نور هم سیوا کېږي ایشته زمونږ کم وس نه کېدو اوس د دې نه وایي سیوا پکې ما یې زه الله ته به ځان سپارو نو اول یې هم الله ته ځان سپارلی نورې اوس د روپۍ اوس نور مزید نه کېږي ایشته یو د یو او بل سره شاوخوا دېخوا کړي او الله مهربانه و نور اتانو درک هم نه لګي. زما دې مسافرو ته دې ټولو ته په دنیا مین خلک ډېر شته او زما کاغذونه هم دا شته تاسو ته پراته دي دا یو سټي سکین یو کاغذ په ټیسټ په دې کې د 10,000 15,000 روپو دی په دې کې د هغې دوایانو ډیټیل هم پروت دی ښکاره خبره ده. زه دا نه یم چې یاره یو سړی دې ماله یا روپۍ راکړي یا دې ماله روپۍ راولي ماله دې علاج وکړي یا دې چا وس کېږي شوکت خان هم ته دې واړی که دغه نه آغا خان ته دې واړی زه په دغې باندې ټول نه زیات خوشحال مینهوالو مینه او مننه په الله ګران شئ. دا روستا څه نوم دی؟ بختي رحمان نوم یې دی د رحمان آباد انګرو ډېرې اوسېدونکی دی. دا دوه واړه بچي دي یوې زوی دی یوې دا لور ده ډېر ښه وخت یې تېر کړی دی رکشه به یې چلوله او د خپل 2-3 کاله وشو تقریبا د کینسر په موذي مرض کې مبتلا شوی دی چې د هغې دپاره یې د خپل کور والا حاکمیر خرڅ کړی څه ځمکه ما اورېدلې چې هغه هم خرڅه کړې خلکو سره تعاون هم ډېر کړی دی خو اوس پرې د علاج دپاره قرضې راغوښتې دي نو زه مخي نظراتو ته اپیل کوم چې دې د مزید علاج دپاره شوکت خانم کینسر هسپتال ته بوځولو چې د ده په دې وجود باندې لږ ساعت پس تاسو ته ښیم غوټې راختلي دي ډېر په تکلیف باندې وخت تېروي دا دنیا چې دا په انسانیت آباده ده. څه خلک وایي تاسو ویډیوګانې کوئ د امداد پټ ورکوئ ثواب به وشي زه خو به 10,000 روپۍ پټې ورکړم په 10,000 روپۍ نه د څه کېږي دا خو موږ د دې دپاره کوو چې د دې علاقه کې چې کوم په الله مین خلک دي او په انسانیت پکې شته مخي نظرات دي چې هغه سره تعاون وکړي زما په 10,000 روپۍ کې ورته هېڅ نه کېږي او مطلب دا چې دغه خلک ورسره تعاون وکړي دا هم زموږ ورور دی دا واړه واړه بچي دي
اوس په اخر باندې الله تعالی زموږ نه تاسو کوي نو مهرباني وکړئ ورونو د سره خصوصي امداد وکړئ مینا مننه په الله ګران شي زبا انتظار کوم چې مطلب دا د سره تاسو امداد وکړئ الله تعالی دې ټول مسلمانان او منګه او خصوصا دا د کینسر په شانتي د مرض نه د موزي مرض نه ساتي الله تعالی دې موږ د مشکلات او تکالیف او مصیبتونو نه ساتي چې د وسوي د ګل په شان بچي او بیوسی الله تعالی دې موږ د بیوسی بېبسۍ او محتاجۍ د ژوند نه ساتي ډیره مننه الله ګران شي مینا مننه حضراتو ته خپل موبایل نمبر ووایئ 045 95 490 045 95 490 انشاءالله que دعا کو بابا دعا کا الله مشالك يا الله بكر تبص مشالك ولا تبص لك مرتاح يا الله تبوي تبص مشالك الله مشالك يا الله بچو دخلني بابارك يا الله دخلني تدري مشالك وتلا بكر زكي تدري دخلنا من الله بكر لك وتلك واجه يا الله نار خبا ودار ببالي محتاجين نبرنا محتاجين نبالي الله بابارك الله آخر الدنيا بستك الله آخر الدنيا بستك الله نبچو دخلني بابارك الله بس مشالك الله خوشاله لري الله خوشاله لري چې زموږ قربانانو نظرې بچو یا الله وکړه تپوس پوښتنه وکړه الله ته دې پوښتنه وکړي الله دې په دې خوشاله لري یا الله دې مصیبت نه دې پریشانونه موږ ټول سره باندې په بار کې خدای زموږ ټول اجتنه مقصدونه ضرورتونه الله پاک پوره کړي یا الله کمزوري بے وسه ناچاره یو محتاج ته قربانانو مددگار شي ساتګار شي یا الله خوشحالیان خدای پاک او ترجیح او د خبرو د پساتونو نه او د پریشانونو الله پاک او ساتي یا الله ته خوشاله نه خوشاله الله ته موږ دې بچو خدمت وکړه الله ته خوشاله نه اخر ورکړ کلمه شهادت دې لا اله الا الله محمد رسول الله الله شکر الله شکر الله شکر